أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد. سورة الحج 16 نمبر آیات. په دې 16 نمبر کې ترغیب ذکر کی قرآن طرف ته چې د تمام فرقو او د تمام مسلو حل صرف چې کوم دی نو آسماني کتاب دی. نو څنګه چې الله تعالی مخکې د توحید لپاره نور دلایل ذکر کړي دغه شان دغه پیتنو د ختمولو لپاره قرآن هم نازل کړی دی. الله تعالی هم دغه شان موږ نازل کړی دی قرآن لره آیات چې آیاتونه دي بینات واضحه. وان الله یقینا الله تعالی یهدی هدایت کی من هغه چاته یورید چې د الله تعالی اراده ای چا باره کې چې اراده کړي نو هغه سره ته هدایت کی. انسان چې کله ګناهونه نه کړي نو ټولو د پاره په تکوینی نظام کې دغه حکم دی چې فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. خلکو سره اختیار دی که څوک ایمان راوړي شي که څوک پر اختیار خپل خو خمن اختیار راوړي شي. او د ظلم او د گناهونو د زیاتېدو نه وروسته الله تعالی حکم دا دی چې ان الله لا يهدي القوم الظالمين. الله تعالی ظالم قوم ته هدایت نه کوي. دغه شان سره د پوی نه چې څوک په ګناه پورې نه خطا نو هغه ته فاسق وي. ان الله لا يهدي القوم الفاسقين. الله تعالی نافرمان قوم ته هم هدایت نه کوي. او دغه شان یو څو مرزونه قران سے په ځای باندې ذکر کړي دي چې هغه ته الله تعالی هدایت نه کوي. نو دې ځکه چې الله تعالی وایي وان الله يهدي من يريد. الله تعالی هدایت کی هغه چا ته چې بارک اراده کړي. ان الذين يقينوا كسان امنوا چې ایمان راوړل والذين هغه کسان حادو چې يهوديان دي والصابئين والصابيان دي. صابيان مبارک مفسرین لیکلي دا یو څه قوم چې زبور تلاوت وکاو. زبور ته بازار منسوب کاو چې موږ د اهل زبور یو. د دې سره سره به د پرشتو عبادت به هم کاو. خانقاه ته به طرف ته به منظورم کول او داسې مشکوک غونډه کې حرکات لرل. د ځینې علماء د تفسیر عثماني تحقیق دا د جدای د خلق او صابیان چې دوی او عقیده جوړ کړی و چې یاره موږ د ټول دنیا نه اختلافات ختمو او د ټول دنیا انسانان په یو مذهب باندې راغونډو. دغه فکر د پاره دغه شیطانی فکر د پاره دوی ځنی خبر د هندوانو راوغسته ځنی د مسلمانانو راوغسته ځنی د اهل کتاب راوغسته ځنی د مشرکانو راوغستلی او ردینه یو مخلوط او مشترک دین جوړ کړ. هغه دین منون کې تبع صابیان ویل کېدل. نو په دې وجه باندې صابیانو په بحث کې د علماو هم د یو کافي اختلاف موجود د جدا کسان موحدین دي توحید والا خلک دي که مشرکان دي. حقیقت دا دی د مشرکانو کې شمار دي. اگر که د خپل ګمان مطابق د ځان ته موحدین وي توحید دوام لري لیکن دوی د عمل چې کوم دی د شیطانی دی د توحیدی نه دی نو صابیان دغه خلکو ته ویل کېږي. والنصارى او نصرانیانو باس تر شوی د عیسی علیه السلام منونکو لقب دی هغې ته ویل کېږي. نو نصارا یا د انصار جمع ده هغه خلک د عیسی علیه السلام امداد کړی په اول سر کې او یا دا منصوب د نصران ته چې کوم په فلسطین کې یو کلی دی د عیسی علیه السلام اولنی ملګری د هغه ځای نه راپیدا شوي. دغه سبقونه مخکې به ابتدا کې تیر شوي دي. والمجوس او مجوسیان هغه خلک دی چې د سپوږمۍ تم سجدې کوي نور ته هم کوي رڼا ته هم کوي نور اور ته هم کوي بس دې ټولو طور پرېوځي سجده ورته کوي. نو مجوسیان والذین هغه کسان اشرکو چې مشرکان دي بت پرستان خلک دي نور خلک دي. نو دې ځکه کې د مشهور فرقو ذکر وشو. په دنیا کې مشهور فرقې چې کوم مؤمنان دي هغه بیخي واضح دي دا په حق دي. يهوديان دي صابیان دي نصرانیان دي مجوسیان دي او دغه نه علاوه عام بت پرستان خلک. نو دغه ټول فرقو بارکه با ان الله يفصل بينهم یقین الله تعالی عملی فیصله وکړي د دوی په منځ کې یوم القیامت په ورځ د قیامت باندې. یفصلو فیصله به وکړي. نو دې کې یو سوال و چې فیصله خو موجوده ده چې بس داخله په ناحقه د قرآن موجود دی حدیث موجود دی مخکینی آسماني کتابونه صحیح ټول لیکلي دي چې د مسلمانانو نو اسلامي عقیدې نه بغیر باقی د عقاید باطل دي. نو حکم خو فیصله خو موجود ده لیکن دا قولی فیصله ده عملی نه ده. عملی فیصله ته ویل کېږي چې عملاً د کافران جهنم ته واچول شي مؤمنان جنت ته بوتلی شي
نو دا کار به د قیامت په ورځ باندې کیږي. ان الله یقین الله تعالی علی کل شیء شهید، به هر څه باندې گواه دی، د هر چا د حالاتونو خبر دی. نو ځکه د فیصله هم دغه شان ته کې د اعمالي فیصله به د قیامت ورځ دی په حق کې وکړي، ځکه الله تعالی د هر څه لیدلی دی او د هر څه نه خبر دی. اگر که د خلکو دعوی غټي غټي دي لیکن حقیقت الله تعالی ته معلوم دی. الم تر ایتنګوري ان الله یسجد له، چې یقین الله تعالی ته سجدي کوي من هغه څوک په سماوات چې په اسمانونو کې دي، و من فی الارض او هغه چې په ځمکه کې دي. دا دلیل عقلی ذکر کیږي په توحید د الله تعالی باندې، په رد د شرک باندې. دا غي خلاصه دا د تمام کائنات او مخلوقات، کغه آسمانی مخلوق دی کغه زمینی مخلوق دی، او کله دې په منځ کې نور او سپوږمۍ دي، دا ټول الله تعالی ته سجدي کوي. سجده څه ته ویل کېږي؟ سجده یو معنا مخصوصه معنا د جګه تندې په ځمکه باندې خودل، خدغه معنا د ذکر کې سمون نه خوري، ځکه چې دغه معنا خو د انسان او پیری باره کې بس سمون خوري، لیکن د ذکر کې کوم مخلوقات ذکر شوی دي چې والشمس والقمر نورم سجده کوي، سپوږمۍ هم سجده کوي، نو بیا به څنګه وي چې هغې دپاره تندې به کم ځای کې ځمکې ته څنګه راکوزېږي؟ په ځمکه خو تندې نشي ښودلی. والنجوم الستوري والجبال غرونه والشجر ونې والدواب او دغه شان ده کې نور څاروي، وکثیر من الناس او ډېر د خلکو نه، نو خلک خو پکې سمون خوري. تفسیر مار ابن قرآن ذکر کړي د جلد کې یسجدو په معنا د اطاعت او تابعدارۍ سره دی، او دغه شان د عاجزي پیش کولو سره دی. نو معنا یې دا شوه چې ټول مخلوقات تابعداري ثابتوي، تابعداري کوي د الله تعالی. نو الله تعالی الم تر ایتنګوري ان الله یقین الله تعالی یسجدو تابعداري کوي، سجده په معنا تابعدارۍ سره شو. نو دا لفظ خاص شو، خو مراد نه عمومي معنا مراد، مخصوصه معنا نه ده مراده. لو د الله تعالی د پاره من هغه څوک په سماوات چې په اسمانونو کې دي، ومن او هغه څوک په الارض په ځمکه کې دي، والشمس والنور والقمر او سپوږمۍ، دا هم الله ته سجدي کې د تعالی تابعداري کوي. تابعداري معنا دا چې الله تعالی ته کوم کار او کله باغې کې مخالفت نه کوي. والنجوم الستوري والجبال غرونه والشجر ونی والدواب او دغه او ساروي. دواب هغه زناور ته ویل کېږي چې خلک کورونه کې ساتي او دغې نه فایده حاصلوي، لکه عام غواګانې ګډې بزې واخله. وکثیر من الناس او ډېر د انسانانو نه، وکثیر او ډېر انسانان حق علیه العذاب، چې پیوست شوي ده په هغې پورې وینا د عذاب، چې دا خلک د عذاب مستحق دي. نو خلکو کې دوه قسمونه شو. یو قسم خلک هغه د الله تعالی پوره اطاعت کوي، د هغې جزا ذکر نه شو د ذکر کې چې څنګه جزا به ورته میلاویږي، نور ذکرونو کې به راشي، مخکې تېره شوې ده. دویم قسم خلک دا دی وکثیر حق علیه العذاب، دویم قسم د انسانانو دا ده چې پیوست شوي ده په هغې پورې وینا د عذاب، لکه دغه مخکینی فرقې باطله راواخله. هغه خلک د اسلامي عقیدې نه منکر دي او د الله تعالی احکام عملي کوي نه، نو دغه انسانان او دغه پیریانو پورې د الله تعالی عذاب او وینا چې کوم ده نو هغه ثابته ده، الله تعالی به عذاب ورکوي. ومن یهن الله، هغه څوک چې الله تعالی ذلیله کړي. دې ځای کې ذلیله کېدل څنګه؟ نو ذلت الله اهانت او ذلت دې ته ویل کېږي. دې مفهوم دا دی هغه خلک چې الله تعالی د خپل مقدس دین توفیق ورنکړي، نو دغه خلک په شړو باندې سر شي، څوک سپو سره ژوند تېروي، سپي ساتي، څوک نور ځناور ساتي او جنګوي، دغه شان مختلفو ګناهونو کې اخته شي، څوک بت پرستۍ کې اخته وي، څوک قبر پرستۍ کې اخته وي، څوک بله ګناه کې اخته وي، او یو مستقل مصیبت کې اخته وي، او د دین د توفیق نه، د اسلام او د شریعت د توفیق هغې نه لري. نو هر هغه سړی د اسلامي توفیق نه لري و، دغه سړی چې دی دغه ذلیل دی. نو هغه سړی چې الله تعالی ذلیله کړي په بېدینه کولو سره، فما له من مکرمین، بیا نه پیدا کېږي د هغه دپاره عزت ورکوونکي، یعنې څوک نشي را پیدا کېده چې عزت ولا ورکړي او دا سړی درون کړي او جنت ته یې بوځي، د دې عذابونو نه بچ کړي. ان الله یقینا الله تعالی یفعل کوي ما هغه څه یشاء چې خوښ شي.